السلام علیکم. زه یم عثمان ټیکنیکل چینل نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن تاسو ته داسې اپلیکیشن مې راوړی دی چې هغې په مدد سره تاسو کولی شئ چې تاسو د 14,000 روپۍ چې دی د احساس پروګرام والا یا زیات کسان چې دی هغې ته نوم اخلي میسج والا یا تاسو چې دی همدغه شانې زیات کسان بېنظیر انکم سپورټ پروګرام نوم ورته اخلي. یعنې دغه درې نومونه زیاتره خلک چې دی د درې نومونو باندې دغه پیسې یادوي. څوک ورته وایي چې هغه 14,000 روپۍ، څوک ورته وایي چې مطلب احساس کفالت پروګرام والا. دا اصل کې دا پیسې چې د احساس کفالت پروګرام والا دي. دغه پیسو چې کولو طریقه مخکې وه چې د 71 باندې به د میسج سینډ کولو هغه باندې به کېده. اوس چې دی دغه پر پیسې چې دی په هغه میسج طریقه چې د هغه باندې نه چی کېږي، نو ما تاسو ته داسې اپلیکیشن راوړی. د اپلیکیشن په مدد سره دغه پیسې تاسو چی کولی شئ ډېر په اسانۍ سره چی کولی شئ. هغې نه علاوه همدغه اپلیکیشن کې تاسو د چا چې رجسټر نه وي شوی، مطلب کوم فیمیل چې دی د هغوی پیسې نه وي، نو هغه تاسو رجسټر کولی شئ. مخکې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن باندې کلیک وکړئ. همدغه شانې نورې ویډیوګانې موږ تاسو ته جوړوو. اوس راځو تاسو ته ښایم چې تاسو څنګه کوئ. تاسو به ټول نه اول چې دی دغه احساس پروګرام په نوم باندې دغه اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ. چې کله دغه اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ، دا به تاسو ته مخامخ په دې اپلیکیشن کې ښکاري. دې باندې لیکل شوي دي 14,000 روپۍ احساس 14,000 روپۍ. یعنې دغه به تاسو خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ کېدو نه پس دې باندې تاسو کلیک وکړئ. دا به تاسو سره اوپن شي. چې کله دا تاسو سره اوپن شي، تاسو ته په سټارټ کې ښایي 71 والا تاسو ته کوم میسج مخکې به خلکو سینډ کولو 71 والا هغه هم تاسو ته دا ځکه ښایي چې مطلب اهلیت تاسو وګورئ. بېنظیر انکم سپورټ تاسو ته ښایي. همدغه شانې احساس پروګرام 14,000 تاسو ته ښایي. رجسټریشن یا شکایت تاسو کوئ هغه هم تاسو دلته کولی شئ. هغې نه علاوه دلته تاسو ته ښایي چې راشن رعایتګران رجسټریشن کوم کسان چې د راشن دپاره ځان رجسټر کوي هغه هم کېږي. او همدغه شان تاسو که د راشن کوم دوکانونه یي، کوم بازار کې مارکیټ وي، هغه تاسو معلوموئ، هغه تاسو معلومولی شئ. نو اوس راځو د ټول نه اول چې د احساس پروګرام ته راځو. د 14,000 هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته دلته هغه فارمونه درکړي شوي دي، کوم فارمونه چې مخکې هغه سروې ولا کړي وو. هغې کې تاسو ته په سر کې لیکلي احساس امداد کے لیے اپنے گھرانے کی اہلیت کے بارے میں جانیے. یعنی NSER والا کوم فارم چې دی دا تاسو سکن کولی هم شئ. هغې نه علاوه د دې فارم نمبر تاسو په دې کې ورکولی شئ. کله تاسو د فارم نمبر ورکوئ، بیا به تاسو څه وکړئ، شناختي کارډ نمبر به ورکوئ. او که تاسو سره دغه فارم چې دی موجود نه وي، تاسو سره شناختي کارډ وي، نو تاسو به خپل شناختي کارډ نمبر دلته ورکوئ. اوس فار اگزامپل زه دلته شناختي کارډ نمبر ورکړم. شناختي کارډ نمبر پسې به تاسو څه وکئ، خپل موبایل نمبر به ورکئ. او بیا به دغه کوډ به تاسو څه وکئ، دغه کوډ به تاسو په دې کې انټر کئ. او دلته لاندې لیکل شوي دي تاسو ته معلوم کرئ. یعنی مطلب د تاسو بیا څه وکئ، په دې باندې به کلیک وکئ. اوس ماته دلته وایي چې ستا کوم شناختي کارډ ورکړی دی دا په 2021 کومه سروه شوې ده که نه، کومه سروه شوې ده، په دې کې دا موجود نه دی. نو ته څه وکړه، ماته وایي چې ته داسې چل وکړه چې د دې لینک لاندې ماته راکړی شوی دی، چې دغه لینک باندې ته کلیک وکړه او دغه کوم تا سره رجسټریشن سنټر نږدې وي هغه نږدې سنټر ته لاړ شه او د خپل ځان رجسټریشن وکړه. خو د هغه چا دپاره دي، فیمیل دپاره دي، میل دپاره نه دي. ښه، نو تاسو مطلب زه همدغه شانې کوم چا چې پیسې وي هغه شناختي کارډ نمبر ورکوم. نو اوس تاسو ته ما د دویم شناختي کارډ چک کړلو. دغه شناختي کارډ مې دې دپاره تاسو ته چک کړلو چې تاسو ته یقین راشي چې مطلب دې باندې چې کېږي او دغه چې دی حقیقت دی. یعنی مطلب چې اول سټارټ کې ما د کوم فیمیل نمبر ورکړی هغه نمبر چې دی د هغه پیسې نه وې، هغه رجسټر شوی نه و، او اوس دغه فیمیل چې ده د دې پیسې پکې شته
اوس دلته لیکل شوي دي آپ احساس پروګرام کې اهل ہے او که تا دا پیسې وصول کړي نه وي مطلب دغه پیسې ته څه وکړه وصول یې کړه. نو دا ډېر دغه اپلیکیشن چې دی د دې په مدد سره تاسو د هغې سنټر معلومولی شئ، تاسو د هغې چې دی هغه ځای ته تاسو تللی هم شئ، هغه سنټر لوکیشن هم تاسو ته ښایي، هر یو څیز په دې کې کولی شئ. همدغه شانې دا احساس پروګرام والا اپلیکیشن چې دی دا تاسو د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته فایده ورسي. هغوی چې دی په یو شناختي کارت پسې دفتر ته ځي او هغه دفتر کې چې دی په لینډونو کې ولاړ لاین کې ولاړ هغې نه پس چې دی دننه شي هغه افیس ته چې ورسي بیا ورته وایي چې مطلب د دې شناختي کارت پیسې نشته، خو هغه خلکو ته دا چې ورسي هغه پیغام چې دی دا پیغام هغه خلکو ته ورسي چې هغه تعلیم یافته وي، هغه ته پکار دی چې د نږدې خلکو ګاونډیانو پیسې په دې ذریعه باندې چیک کړي او دا حقیقت په دې باندې چیکېږي. باقي همدغه شان نورو ویډیوګانو لپاره موږ سره اوسئ. د خدای په امان.